جامعة الامام محمد طاهر دارالقرآن پنجپیر ثوابي. نن به زه تاسو ته د دې مرکز یو ډیر لوی تاریخ په مختصر الفاظو کې در وړاندې کوم. په ضلع ثوابي پنجپیر کلي کې د یو زمیندار په کور کې یو بچی پیدا شو چې په وړوکوالي کې د هغه پلار وفات شو او د هغې نوم شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طاهر نور الله مرکزه. نو هغې د علم دپاره مکې مدینې ته لاړل او ورسره په ډیرو ځایونو کې قرآن او حدیث زده کړل. کله چې هغې خپل کلي ته راغلل نو په کلي کې شرکیات، بدعات او رسومات باطله شروع. نو د دې خلاف هغې یو جدوجهد شروع کړو او د قرآن او حدیث د درس په ذریعه د شرکیات او بدعات رد کو. په سن 1938 کې هغه یو پوسټر شایع کو چې په هغې کې وویل شایقین قرآن کې لیے خوشخبری او د هغې نه پسې د کلي خلکو ته د قرآن او حدیث درس شروع کو چې په درس کې به ورسره 2 یا 3 کسان ناستو. نو ورسره به ورو طالبان زیاتېدل او تر دې حده پورې ورسېدل چې کله هغې د دنیا نه رخصتېدل نو د هغې د شاګردانو تعداد 100,000 ته رسېدلی. په سن 1987 کې چې کله هغې وفات شول نو د هغې نه بعد د هغې فرزند شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طیب طاهري صاحب دا درس شروع کو او د هغې درس نن 38 سال برابرېږي چې هغه په شعبان او رمضان په میاشت کې شروع وي او په دې کې 50,000 طلبه کرام موجود وي او دې سره په دې درس کې تقریبا 15,000 زنانه هم شرکت کوي او د دې نه علاوه دې سره څه کال په دور حدیث کې 600 طلبه کرام دي او دغه شان په افتا کې 100 طالبان او ورسره په فنونو کې 100 طلبه کرام سبقونه وي او دا اوس تاسو کته شي چې ډیر یو خسته جماعت جوړ شوی دی او بره د دور حدیث طالبانو د پاره یو ډیر بهترین حال او لاندې پتاخانه کې د فنونو طالبانو د پاره کمرې دي او پاغي کې هغه سبقونه وي او دا پکې دا یو ډیره بهترینه کتابخانه چې په دې کې ډیر نایاب کتابونه موجود دي او دې سره په دې کې یو بل ډیر ښه نظام روان دی چې هغې ته ویلی چې وحدت المدارس بورډ چې هغه شیخ صاحب د حکومت نه منظور کړی دی. نو په دې کې ډیر ښایسته انداز سره یو کانفرنس هال جوړ شوی دی او کسان پکې کار کوي او ورسره د صدر وحدت المدارس اسلامیه پاکستان دفتر هم موجود دی. ښه جی نو دا د مرکز دارالقرآن پنجپیر ثوابي یو ډیر لوی تاریخ په مختصر الفاظو کې. نو امید دی چې ویډیو به هم خوښ شوي نو لایک یې کړئ او مخکې در سره لازمي شیر کړئ. ډیره مننه. د الله په امان.